اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیر قدرمن علماء کرام، مشران قوم، ځوانان، السلام علیکم. مو علماء خبرې وکړې، سوره مو درنې مطالبات وو، یو کوم اواز پوره مو دلته رپسېدلي وو. شکر الحمدلله هغه ښه انداز کې مو علماء کرام بیان کې مو ټول یوې خبرو حمایت کوو، تایید یې کوو. خو زه به داسې وایم څه بله ورځ ما خبره کړې ده چې د موږ دلته کوم ناست خلک یو، یو پر چنار کې له ځایو نه واخه پیوړه پورې کوم وسیږو کوم خلک، دا ټول دښمن موږ ته ته یو نظیر کوي چې دا یو شیعه دي. خو که بیا موږ ته کې خامخا زړه کې لږ ډېر پیتور پاتې وي، په کار نه دی چې موږ ته یو بل ته سپک نظیر وکړو. زه بار بار دا خبره کوم چې په کار دی موږ یو منظم قوم جوړ شو، نه چې یو هجوم وو. منظم قوم به څنګه جوړېږو چې دغې معاشرې کې که موږ هر څوک اوسېږو، که هغه عالم دی، که هغه ډاکټر دی، که هغه استاذ دی، که هغه ځوان دی، که هغه مشر دی، که هغه ملک دی، په کار دی چې د ټول قوم کې خپل ښه والي لږی لږی سا ګاډه کړو. و بیا خاص کر داسې بدو حالاتو کې چې د نن موږ ته نه دښمن خو غواړي چې موږ ته لیاره بند کړي، موږ ته لوږې نه مړه کړو. دغو حالاتو کې په کار دی موږ ته ټولو نه پارس دی، ډاکټر نه واخه، استاذ نه واخه، ډرایور نه واخه، مشر کشر ټولو نه دا پارس دی چې خپلې سې ښه والی دغو غریبانو څه وکړو. دین علاوه زه به دا یوه خبره وکړم، اکثر خبرې د ډېرې وشي. زه به که موږ ته کربلا اکثر موږ ته چې داسې کله سنحې پېښې شي، مشکلاتو پېښ شي، بیا موږ ته کربلا یادوو. چونکې که کربلا ته سترګې وغړوې، کربلا کې دوه کرداره موږ ته نظیر کې ارڅي. هغه یو کردار یزیدي کردار دی، د یزیدیت کردار دی، بل د حسینیت کردار دی. یزید کردار شی دی کربلا کې چې هغه چې څومره ظلم کېدو یزید نه، هغه ظلم یې وکړو. 72 شهدا یې وکړه، خیمې وسوې، بچي شهیدان کړه، ظلم انتهای وکړه. دا یزید والا کردار و. بل طرف ته حسین والا څه کردار و، بل طرف ته حسین لښکر کې شجاعت و، حسین لښکر کې بهادري وه، حسین لښکر کې میړانتو وه. موږ ته ټوله عمره علماء کرام نه معافي غواړم، موږ اکثر چې څومره که موږ مجلسونه دي موږ ټولو نه زیات هغه یزید کردار بیانوو. زه علماو نه ریکویسټ کوم چې په کار دی هغه حسیني کردار هم منبر نه بیانېږي چې هغه امام حسین کربلا کې ادا کړي دي. هغوی اتفاق اتحاد کربلا کې موږ ته درس راکړی دی. په کار دی که موږ حسیني وو، په کار دی موږ ته اتفاق اتحاد سره زندگی دغې کور مې کې تېره کړو. ویلې چې اتفاق اتحاد یې دغې کور مې بقا دی. زه داسې ځوانانو ته هم چې که نن ورځ یا څوک کور مې کې اتفاق اتحاد په خلاف خبره کوي، هغه دغې خاورې څخه خیانت کوي. په کار نه دی چې موږ ته نن ورځ یا بې اتفاق کوو. ویلې چې موږ ته یوه کشتي دی، موږ ته مشکلات یو دي، موږ ته تکلیفات یو دي. چې د موږ ته کوم تکلیف رسېږي دا د حسین په نامې موږ ته رسېږي، موږ ته حسین یو دی. نو په کار نه دی چې موږ ته دغه ځای کې خپلو منځو کې نه نه بې اتفاقۍ خبرې کوو. ټول قوم ته ریکویسټ کوو چې نن ورځ تاسو کې بې اتفاقۍ خبره کوي، هغه بیا کورمیوال به وي، خو شیعه بیا نشي کېدای. بله خبره دا دی، زه داسې وایم علماء کرام ناست دي، اکثر مو متهمونه کېږي چې کله امام حسین کربلا میدان کې بیله پاتې شو، شهید مطهري یوه جمله دغسې کې دی چې هغه 71 څه شهیدا شوې، امام بیله کله ودرېدو میدان کې، هغه اندوره حشاش بشار ولاړ و لکه د کربلا میدان نه مخکې عام زندګۍ کې هغه خوشحال و، هغه ګبرای نه و. اکثر مو وروسته امام حسین کله زبای کربلا کې ولوېدو، هغه بیا په خپلو ورته راغلو. دا بالکل دروغ خبره ده. شهید مطهري دا جمله رد کړې ده. هغه څه بیله ولاړ و، اندوره مطمئن و لکه څنګه دي نه مخکې زندګۍ کې مطمئن و. نو موږ ته تا په کار دی که موږ ته نور وه په کار دی مطمئن و، که موږ ته متعالی حسینی کېدای شو، متعالی حسینی کېدای شو چې موږ ته بچای ټوک ټوک موږ ته راشي، موږ بیا هم مطمئن وو، خوشحال وو چې د حسین په نامې ما ته ټوک ټوک راغو. موږ ته وخت ټایم کې هم مطمئن وو چې کله سینې نه ګولۍ وخورو، په کور د هغه ټایم کې موږ ته شنډو نه مسکراهټ وي، نه څه موږ ګبرای وو. متعالی حسیني کېدای شو. نن
لکه څنګه مو علماء کرام اشاره ورته وکړه زه ټولو ځوانانو نه ریکویسټ کوم زه ځان کمزوری ما جوړوئ کمزوري نه یو مشکلاتو کې به وو خو مشکلاتو نه خوند خلو حسین په نامې دردونه لذت واخلو هر څه ما بېګیا خبره کړې ده چې څومره دردونه زیاتېږي په کار د مغوره مو ته جذبه اوسه زیاتېږي مومن خو یوه سپرینګ په مثال دی سپرینګ څومره دباو کوي مغور هغه بیا زیات پورته ورځي په کار د مو ته وایم هغه سپرینګ په مثال جوړ شو مو ته یې وایي فټبال په مثال جوړ شو هغه دیوالنې څومره تیز ولې مغوره هغه ریاکشن بیا تیز وي نو مو ته به حال هغه مومنان وو زه ډېرې خبرې نه اوږدوم نور حسین هغه کوم یوه ایجنډا دې پیش کړه زه به نور حسین هغه هغې جنډې حمایت کې انشاءالله نور کارونه مشران شته مو قوم شته خو دې یوه خبره چې پمپ کومه خبره یې وکړه هغه انشاءالله انجمن نگرانۍ کې پاسدار وي فیډریشن نگرانۍ کې انشاءالله ډېر زر هغه پمپ ابتدا به هغه صاحب په لاسو انشاءالله کېږي ډېره زر صحیح مو دا کومې مو ته کومې د چیغو ضرورت وي مو ډېر په مشکلاتو چیغو ته پیټرول پیدا کوو انشاءالله کوشش کوو څپیل هال په کرایه پمپ ونیسو انشاءالله ډېر زر به بیا هغه مکمل کنسټرکشن کوو هغه به مرکزي پمپ وي هغه بعدو حالاتو کې مو په کار ارسي دین علاوه ایمو شور کو روډ دی انتهایی ضروری روډ دی چونکه 2 کیلومتره پوخ شوی دی هغه نه پورته 2 کیلومتره کچا پاتې دی خو زه داسې هم چې هغه 2 کیلومترو نه دی پیل هولي مو ګزاره روانه دی ګزاره د چلیږي خو څه کوم کیمپ وي مو مخکې زوړ کیمپ دینه کار ته کوم ډنګ والا روډ دی انشاءالله زه هغه صاحب ته اطمینان ورکوم چې فیډریشن وي پاسدارو نگرانۍ کې به دا روډ ډېر زر شروع شي چې هغه مو کم از کم بلامینو روډ څه شي ټچ شي او زه قوم ته دا یم چې دغه درنه کومو حقوقو پاره مو ته جاري دی انشاءالله چې څو پورې ایمو مشران ایمو څومره سټیک هولډر دي هغه اسلام آباد کې ناست دي هغه که تحریک حسیني والا دي که هغه ایمو پیش امام سپریم لیډر دی که ایمو ایمینې دی که ایمو ایم پی ای دی که ایمو سابقه پارلیمنټیرین دي ټول اسلام آباد کې ناست دي انشاءالله امید ونه لرو هغه آینده قوم بچي دي یا هغوی یوه تجربه دی یا هغوی کې دا جذبه شته انشاءالله د قوم جذباتو پاره انشاءالله هغه به یوه ښه روغه فیصله کوي او که بیا ایمو مشرانو سره چوسیته یې وکړو ایمو مشران یې خامخوا یوې خبرې ته مجبوروله نو مشرانو ته مو دا اعتماد درکوو چې دا ټول قوم تاسې چې څټ ته ولاړ دی ګبرای خو ساری نه شوی دینه مخکې امام حسین وخت یزید ستا کومه کربلا برپا شوه دا امام علی علیه السلام وخت کې ویلې نشوه برپا امام حسن علیه السلام وخت کې ویلې نشوه برپا چې د امام حسین وخت کې برپا شوه اندی وایي چې نه چې نور امامانو نه چا بیعت مطلبه نه وکړي ځکه امام حسین یې چې بیعت مطلبه وکړه امام حسین انکار وکړو انشاءالله داسې غلطو خبرو نه به لکه څنګه مو امام حسین نه ما خلوص یې هغه پرې روکار یو مو به انکار کوو انداسې نه کربلا دی که نه کربلا کې مو ته ذلت والا شی مخته راغلو انشاءالله هغه نه به مو انکار وو امام حسین غونته ډټ کر کړی رہیں گے انشاءاللہ او اخر کې زه بیا یو ریکویسٹ کوم چې هر څه به کوو دا مو اتفاق اتحاد بقا دی دغې کورمې دپاره دغه اتفاق اتحاد چې ډېره خواري شوي دی زه شهید زه مو شیخ پیدا حسین مظاهري ډېر زړه ګهرایونه شکریا ده کوم چې دا هغه یوه حکمت عملي وه هغه یوه ښکلې روغه پالیسي وه چې نن موږ ته ټول اتفاق اتحاد څخه خپلو حقوقو پاره ولاړ یو خدای هغه ته دا طولني عمر عطا کړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته